نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 رکو نمبر 22 خلاصہ د رکو پس د هغین لفظی ترجمه مختصر تفسیر د اسلام تعلق د جن او د زندگی د هر شعبې سره د دنیا او آخرت کامیابی حاصلولو د پاره پزان کې بداشپاړ صفاتونه پیدا کوي د اسلام بنیاد د په عدل باندې دی حکم د قصاص جاری کولو کې د جان تحفظ دی خکولی زندگی او امن دی او حکم د میراث او وصیت جاری کولو کې تحفظ د مال دی د مقتول د ورثو د پاره بیا د حق حاصل دی چې هغه د قاتل نه قصاص اخلي او کدیت تی اخلي او کمعاف کوي هغه شپاړ صفاتونه دادي ایمان په الله باندې په صفاتو د الله باندې ایمان په حشر نشر باندې په ابتلا د میزان باندې پولیس رات باندې حوض کوثر باندې جنت او جهنم باندې ایمان په ملائکو کتابونو رسولانو باندې صدقه ور کول د خپل مال نه کدغه واجبي وي او کنفلی وي صبر کول په حالات د جنگ کې دغه شانتي په مصیبت کې په مرض کې او په تکلیف کې صله رحمی کول د یتیمانانو سره مسکینانو سره مسافرو سره میلمنو سره خسلو کول پیدیان د قید نه آزادول د سوال کوونکو لحاظ ساتل کله چې وعده وکړي دغه وعده پوره کول د مز اهتمام کول زکات ورکول او څلور پکې سیاسی امور دي چې په هغه سره امن راځي خوشحالي راځي عدل راځي انصاف راځي سکون راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیس البر ندانی کی صرف دا خبر ان تولو دا چه گرزوی تاسو وجوهکم مخنا خپل قبل المشرق پا طرف دا مشرق باندی والمغرب او مغرب باندی ولكن البر لیکن نیکی من دا هغه چا دا آمن بالله چې ایمان راوړی په الله باندې والیوم الاخر پورزی د آخرت باندې والملائکه او په ملائکو والکتاب او په کتابونو والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال او ورکوي مال لرا علی حبه سره د مینې د هغه ذوی القربا خپلوانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکین مسکنانو تا وابن السبیل او مسافر تا والسائلین او سوال کونکو تا وفی الرقاب او پا ازادولو د سټونو کی رقاب سټونو تویل کیږي مراد تی ټول انسان د جیل نه آزادولو کی واقام الصلاة ودروی مانزل را وآت الزکاة ورکوی زکات لرا والموفون بعهدهم او پرواله کونکی وی پلوزنو خپلو اذا عاهدو کلا چی لوزو کری والصابرین او صبر کونکو فی البأساء پلوگ کی پتنگئی کی مالی مشکلاتو کی والضراء او پمرزنو کی وحین البأس پوخد جنگ د کفارو کی اولئک الذین صدقوا دغا کسان رشتونی دی پنیکو کولو کی وَأُولَئِكَ او دغ کسان هم المتقون هم دوی دی پرهیزګاران حکم بیانیږي د امور سیاسینا او خطاب دی پدې کې مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی پتا سو باندې جاری کول د قصاص او برابری فی القتل پباراد وجلې شو کی الحر قتل کیږي با آزاد بالحر په بدل د آزاد کی والعبد غلام بالعبد په بدلا د غلام کی والانثى او خذا بالانثى په بدلا د خذ کی فمن پس هغه سوک عفی له چې معافی وکړی شي هغه ته دغه قاتل ته من اخیه د طرفه د ورور د هغه نه شیء سشی قصاص و نخلی او دیت طرف ته
اغوی راضی شي. فاتباع نو لازم دی پدوی باندې ورګرځیدل هغه ورسا د مقتول تا بالمعروف په طریقې سره واداء او لازم دی پد باندې ادا کول د هغه الیه هغه تا باحسان پنه کای سرا ذالک دغا دیت او یا کورسا د مقتول دغه قاتل معاف کین او معاف کوله هم شي. تخفیف اساندا من ربکم د طرفا د رب استاسو ورحمت او رحمت ده نو که قصاص اخلی دا عدل ده او کدیت اخلی نو دا رحمت ده او که بالکلی معاف کئی دا اللہ در رضا دا پارانو دا فضل دے احسان دے. فمن اعتدا پس حق سوک تزیاتے وکڑی بعد ذالکا پس دینا فلہو دغی لرا عذاب علیم عذاب دے دردناک. ولکم اوستاس لرا فی القصاص پجاری کولو دا حکم دا قصاص کی برابری کی حیات جن دے یا اولی الالباب اے خاوندانو دا خالص عقلنو والو لعلکم تتقون دی دا پارا چی تاسو بچ شئی. کلم چی دا قصاص وی جان محفوظ وی سوکم سوک نقتل کئی نی وجی حکم دے وبارہ دا وسیعت کی. کتبا فرض کړی دے علیکم پتاسو باندی اذا حضرا کلچ راشی احدکم الموت یو کستاستا مرگ نخ علامات دا مرگ ان ترکا کچری پر خودلوی خیرا مال نو سشی فرض الوصیت وصیت کول للوالدین د پارا د مور او پلار والاقربین او د پارا د خپلوانو بالمعروف په طریقې سرا. وصیت د پارا د مور او پلار او د خپلوانو شته دی کنهشته دی. مفسرین دو جماعت دي. سم مفسرین وی وصیت د مور او پلار د خپلوانو د پارا د منسوخ دی او د دې د پارا ناسخ آیات هغه په سورۃ النساء څلورم سپاره کې دی. دا غوی د پارا حصے مقرر شوی دی وصیت ورلنشته دی. او سم مفسرین فرمایي چې دلته وصیت عام دی خود دین خاص مراد دی اغه مور او پلار او هغه خپلوان ته مراد دی چې د هغې د پاره په قران او سنت کې حسن نه بیان شوی لکه مور او پلار کافر دی. حقا لایق دی علی المتقین په پرهیزګارانو باندې تاکید دی په بارا د بدلولو د وصیت کی. فمن بدله پس هغه سو چې بدل کړي دغه وصیت لرا بعد ما سمعه پس دا هغه د اوریدونا وصیت کون کی صحیح وصیت کړي دي حکم سامعين دي یا چاته را رسیدل دي هغه د وصیت بدل ک فانما یقینا اسمه گناه د بدلې دو على الذين فهغي كسانو باندا يبدلونه جبدلوي دغي لرا ان الله يقينا الله سميع اوريد كده عليم پوهده ومن خاف ترغیب دے ټول مسلمانانو ته چې اصلاح وکړي د داسې کس چې هغه وصیت د ظلم او د ګناه کوي. فمن خاف پس هغه څوک چې یره کوي من موص د وصیت کوونکي نه جنفا د کګېدو په خطای سره او اثمن یا د ګناه په قص کولو سره نو تاسو څه وکړئ فاصلح بینهم پس اصلاح وکړه بینهم په منځ د دوی کې. کوم اسلامی طریقه ده په هغه طریقه باندې دغه ترکه تقسیم کړه فلا اثم علیه پس نشته ده څه ګناه په دغه باندې. ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کے مہربان دے.